د خیبر پښتونخوا د پیښور تعلیمي بورډ چارواکو ویلي چې سبا یعنی په اگست 8 نیټه به د میټریک یا د نهم لسم جماعتونو زده کوونکو نتیجې به ماښام 15 بجې اعلانېږي او کوم زده کوونکو چې پوزیشنونه ترلاسه کړي وي هغوی ته به د صوبې اعلی وزیر کور کې میډلونه ورکړي کېږي. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو د میټریک د امتحانونو د نتیجو اعلان 9 اگست ښودل شوی و، خو د بورډ ذرایع وایي چې دغه خبرونه باوري نه وو. د پیښور د بورډ ډیپټي کنټرولر علمزیب خان په ټولنیزو رسنیو په یو خور شوي بیان کې ویلي دي چې سبا به د نتیجو اعلان کېږي، خو دا چې زده کوونکي به دغه نتیجې څنګه کتلی شي او डी एम सी به ورته کله ورکول کېږي. نو ښاغلي علمزیب خان وایي कल पेशावर बोर्ड मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर रहा है. इस सिलसिले में पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात दिए जाएंगे. बाकायदा नताइज का ऐलान 5 बजे होगा. ये नताइज बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे. डिटेल मार्क सर्टिफिकेट्स यानी DMCs की तैयारी का काम भी जारी है और इंशाल्लाह 13 अगस्त को तमाम बच्चों की DMCs उनके मुतालिका कैंप ऑफिस में अवेलेबल होंगी. इसके अलावा इंटरमीडिएट के इम्तिहान के नताइज पर भी काम जारी है. इंशाल्लाह मैट्रिक के नताइज की तरह वो भी खुशअस्लूबी से पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे. د بورډ سرچینې وایي چې دوی د نتیجو اعلانولو د اجازت لپاره وزیر اعلی ته د جولای په 13 خط لیکلی و، خو د هغوی جواب نه و راغلی. خوشنونکي وایي چې د بورډ د نتیجو اعلانولو لپاره د وزیر اعلی نه اجازه اخیستل د وخت ضایع کول دي. د پیښور بورډ په کارونو نظر لرونکي خبریال شاهد اقبال وایي نه خو دوی ته چیف منسٹر هاوس د اجازه ویلي دي او دغه قانون دی. د چیف منسٹر هاوس دی کې هیڅ مداخلت نه. چیف منسٹر هاوس دی ته نه دی ویلي چې موږ نه ډیټ والا یا چیف منسٹر هاوس دی ته نه دی ویلي چې موږ ته لیټر ولیکي. نو د دې اپوینټینګ اتھارټی چې نو هغه سی ایم وی. نو دی د سی ایم خوشاله ول د پاره د خوشامندو د پاره لکه دی بیا د قصې کوي چې یاره جی بس موږ بتاو ست لیټر ضروري کو او جی تاسو به ډیټ راکې او جی موږ ډیر خوشاله شو او جی بل خبردار چې نور کله موږ جی دا په د یونیورسيټي پبلک سکول په حال کې کو خو جی تاسو ډیر زیات ډیر ښه چیف ایگزیکټیو دی د صوبې. موږ وړو جی چې دا موږ په سی ایم هاوس کې کو دا شرف چې کم دی دا موږ حاصل کو. د پیښور د بورډ چارواکي وایي چې د انټرمیډیټ یا د 11 د نتیجو په اعلانولو خوم کار روان دی او زر به دغه نتیجې اعلان شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400